اسمانا خنکوي درسونه د قرآنا خنکوي درسونه د قرآنا. سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 32. سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 32. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورہ مائدہ شپږم سپارہ آیت نمبر 32. پدې کې انتقال د باس ته د واقعې د قابیل نه ذکر د خبائث د بنی اسرائیل. اللہ فرمائی من اجل ذالک کتبنا. تفسیر قرطبی فرمائی چې اجل په معنی د جنایت او د جرم سره دی. ذالک اشاره د قابیل ته یا اجل په معنی د مشهور دی. نو ذالک اشاره د هغه مفاسد ته چې پیدا شوي دي د قتل عمد نه، یعنی دا جرم چې دا مستلزم د ډیرو مفاسدو د پاره او سبب د پاره د مشروعیت د قصاص او د تشدید په باره د قتل عمد کې په ټولو رستنو دینونو کې او بالخصوص په بنی اسرائیلو کې. فرمای من اجل ذالکا یعنی کتبنا علی بنی اسرائیل. کتبنا معنی پرس کړی دی، علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې. نو تخصیص د دې وجې نه دی چې اول غټ آسمانی کتاب چې او هغه تورات او په دې بنی اسرائیل باندې نازل شوی و. د دې نه مخکې دا مسله په طریقې د وحی سره وه، لیکن کتابی صورت هغه نو. او بله وجه دا چې بنی اسرائیلو کې سخواله د زړونو هغه موجودو د ډیر حسد د وجې نه په هغې کې قتل قتال او نور مفاسد دا پکې ډیر پیدا شوي.
انه من قتل نفسا بغیر نفس، دا اوس پدې کې په طریقې د اشارة النص سره معلومه ده چې قتل د نفس په قصاص سره او په زنا کولو سره او ارتداد او قطع الطریق سره چې دی نو دا ضروری دی. د دې نه علاوه چې هغې ته قتل ظلمن ویلی شي بغیر د او حق بغیر چې دی یعنی بغیر د حق دا ورته ویلی شي چې په یو سړي باندې د قتل حق نه وي او ته هغه ووجنې نو فرمایي چې دا ظلم دی او د هغې خباست او شدت هغه ذکر کیږي په عبارة النص سره. او فساد په الارض مراد د دې نه هغه معاصي دي چې هغه شرعاً سبب دی دپاره د قتل کولو، چې په حدیث د بخاری او د مسلم کې راغلی دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث کفر بعد ایمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغیر نفس. حلال نه دی وینه تویول دی مسلمان مگر په یو درو خصلتونو سره. یو دا دی چې کفر هغه کړی رستو د ایمان نه یعنی ارتداد یې کړی دی مرتد شوی د قتلول چې دی نو دا واجب دی. دویم دا دی چې زنا کول رستو د واده کولو نه او یا وجل د یو نفس په غیر د بدل نه، مطلب دا دی چې یو کس دی د هغه له چا پلار نه دی وجلی رور نه دی وجلی او دی ولګي او بل مسلمان چې دی نو هغه بی ګناه او بی خطای چې دی نو هغه ووجني، دې ته قتل عمد وي. نو په شریعت کې د دې دریو څیزونو نه ما سیوا قتل کول چې دی دا حرام دی او دا ګناه دی او داسې ګناه دی چې مخکې ذکر کوي چې څنګه ګناه دی. نو یو خدا دی یو سړی دی هغه ارتداد وکړي اسلام یې راړو ایمان یې راړو رستو بیا مرتد شو واوړېدو نو دا به هم قتلولی شي، خو حکومت وقت په دا کار کوي، قاضي به دا کار کوي، عام مسلمانان یې نشي کولی. او دویم دا دی چې یو سړی هغه شادي شده دی هغه زنا وکړه نو بیا هغه چې دی نو هغه به رجم کولی شي یعنی قتلولی به شي. او دریم دا دی چې وجل د یو نفس په بدله د بل نفس کې. نو که مثال یو سړی ولګېد او بغیر د نفس نه بغیر د بدل نه یو سړی قتل کنو دا ګناه دی. فکأنما احیا الناس جمیعا، او یا مثال چې دی نو یعنی گویا که قتل الناس جمیعا یعنی د مړه کړل دا ټول خلک، یو سړی ولګېد او بغیر د نفس د بدل اغستونه یو بل مسلمان ووجو نو لہذا د داسې کړه لکه ټول عالم انسانیت چې د ووجنو. او یو سړی ولګېد الله فرمای ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر هغه چې هغه ژوندی دی نو گویا که دی یعنی ژوندي کړه د خلکو. اوس ګوره یو ځای کې یو کس دی هغه چاته ناست دی وجني یې نو په کار دا ده چې کوم مسلمان ته دی ناست دی هغه مسلمان له ته خبر ورکړې لکه په دې لاره مه ځه پلانې ناست دی تا ولي، نو لہذا هغه ته په دې خبر ورکولو کې ګناه نشته دی. او مثال چې دی نو تا د هغه سړي ژوند تا بچ کو نو فرمایي ولقد جاءتهم، اشاره ده چې دغه حکم د جاری ساتلو د پاره په بني اسرائیلو کې ډیر رسولان الله تعالی را لیږلي د دې دپاره چې د دې دا بانه وکشي دا پاتې نشي چې مونږ ته خو پیغمبران نو راغلي مونږ ته خو چا دعوت نه دی راکړی. الله فرمایي دعوت په تاسو له درکوي پیغمبران به رالیږم. لمسرفون، اسراف کوونکي، نو اسراف چې دی دا تجاوز کول دي د حد نه په حقوق الله کې لکه شرک کول کفر کول او په حقوق د بندگانو کې دا ظلم دی. نو ظلم قتل بنا حق باندې دا ټول اسباب چې دي دا د عذاب دي. بیا ورپسې آیت نمبر 33 کې دا ذکر د بعضې قسمونو د اسراف ته چې هغه سبب د سزا دی په دنیا کې او په آخرت کې، او دا خباسات په بني اسرائیلو کې رستو د تورات نه
هغه موجود شوی وو. د دې آیات په باره کې اختلاف ته مفسرین بعضی وایي چې دا نازل شوی دی په باره د عرنیینو کې چې هغه مرتد شوي او اوښانې تختولی او څوکیداران د اوښانو یې په ناکاره طریقې سره وجلي او هغه بخاري او مسلم روایت کړی دی. او بعضې وایي چې نه نازل شوی دی په باره د اهل کتابو کې. علامه ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر قرطبي ابن عباس رضی الله عنه امام الضحاک نه نقل کړي دي او امام ابو داود او نسائی روایت ته چې دا د مشرکینو په باره کې نازل شوی دی، لیکن صحیح دا ابن کثیر وایي چې دا آیات عام دی، مشرکینو او ټولو ته چې دی نو دا عام دی. او چې دا صفتونه پکې پیدا شي اگر چې هغه مسلمان ومي، ځکه چې علماو د دې آیات نه د ډاکو مطلب دا دی په لاره باندې شوکي چې کوي د هغه د سزا دپاره استدلال یې نیولی دی. اگر چې دی مرتد نه دی خو بیا هم چې دی نو د دپاره هغه سزا هغه د دې نه کېږي. یحاربون الله ورسوله، مخالفت کوي د الله تعالی او د رسول د هغه نه. اوس برابره خبره ده که په طریقې د کفر د ارتداد سره وي او یا په کفر ارتداد سره نه وي. نو بعض مفسرین وایي چې دلته مضاف پټ دی، یعنی اولیاء الله ورسوله، مقصد د دې یو شان دی. ویسعون فی الارض فسادا، په لاره کې شوکې کوي د خلکو نه پیسې علي. نو په شکولو سره د خلکو په قتل کولو او یا په یرولو سره او یا په مالونو اغستو سره د فساد پیدا کوي. نو فرمای ان یقتلوا. اوس دې کې اختلاف دی، یو قول پکې دا دی چې دا او چې دی یعنی ان یقتلوا دا او د پاره د تخییر د اختیار د قاضي یا امیر المؤمنین ته دا هغه خوښه ده که په سزا کې هر یو سزا چې دی نو دا وله ورکوي. او دویم قول دا دی چې دا او د پاره د تنویع دی. ابن عباس رضی الله عنهما هغه روایت دی چې که دوی صرف قتل د مسلمان کړی وي نو سزا یې صرف قتل دی، او که قتل یې هغه کړی وي او ورسره یې مال ترې نه هم اخیستی نو سزا یې قتل او پانسي کول دا دواړه دي بیا. او که صرف مال یې اخیستی او قتل یې نه کړی نو سزا یې دا ده چې د ده نه به ښې لاس او ګس خپه دا به ترې نه کټ کولی شي. او که مسلمان یې صرف یرولی هسې ډزې پې کړي او یا یې وهلی ټکولی نو بیا د ده سزا دا ده چې دی به جیل ته اچولی شي او دی به د ملک نه چې دی دا به جلا وطن کیږي. او ينفوا من الارض، علامه سمعانی د عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز صاحب نه نقل کړي دي چې د ټولو اسلامي ښارونو نه به دی شړلی شي او دا شانتې دی به چې دی نو په بهر یو جیل کې به بندولی شي. نو فرمای ذلک لهم خزي، د یو کلی نه بل کلی جیل ته به دی وړی شي او دی به هلته پاجیل کې دی به اچولی شي. نو فرمای ذالک دا دی لپاره لهم خزي، یعنی هر کله چې په قطع الطریق سره تجارتونه بند شي، سفر کول د طاعتونو د عباداتو دپاره هم بند شي، نو د دې وجې نه الله تعالی د دې دپاره سخت سزا مقرر کړه. او په تیر شوي سزاګانو کې هر یو کې تذلیل او توهین او شرمندګي ده. نو په دنیا کې بوله دا سزا ورکول کېږي. ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، او دی د پاره په آخرت کې عذاب دی او لوی عذاب دی دی د پاره. نو فرمای بیا ورپسې آیت نمبر 34 که آیات په باره د کافرانو کې وي نو دا حکم خو ظاهر دی چې په توبې کولو سره شرک او کفر ټول ګناهونه هغه معاف کیږي. او که دا آیات په باره د مسلمانانو کې شي نو د اکثر اهل علم مسلک دا دی چې په دې توبې سره حقوق الله معاف کیږي او قصاص او حقوق العباد چې دي دا نه معاف کیږي. کله چې مخکې د قدرت منتونه په ده باندې دی توبه وباسي او وروسته د قدرت د منتونه یعنی رانیولو نه دی توبه وباسي نو حدود الهیه ورته بیا نه معاف کیږي او حقوق العباد ورته هم نه معاف کیږي. بیا ورپسې آیت نمبر 35 الله فرمای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. د دې آیات مخکې سره ربط دا دی چې مخکې آیاتونو کې خبائث د بنی اسرائیلو قولی عملی هغه ذکر شو
اوس مؤمنانو ته په تقوا سره خطاب کوي. مراد د تقوا نه دا دی چې دغه خبائث چې کوم ذکر شو د هغې نه ځان بچ ساتئ. نو لہذا الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله یعنی احکام شرعیه چې دي دا په دوه قسمه باندې دي. یو منهیات دي د هغې نه ځان بچ کول پکار دي، او دویم چې دي هغه مامورات دي چې د هغې نه امتثال او عمل کول هغه پکار دي. او بل دا چې د احکام شرعیه دوه حالت دي، یو دا چې په خپل عمل کول او دویم دا چې نورو خلکو ته دعوت ورکول. نو ترک د منهیاتو ته اشاره ده په اتقوا الله کې، او دا معنی ابن کثیر او تفسیر خازن والا چې هغه ذکر کړی ده. او عمل په ماموراتو ته اشاره ده په واتبعوا الیه الوسیلة سره، او دعوت او جهاد ته اشاره ده په جاهدوا فی سبیله سره. او دا ارکان د فلاح په سوره عصر کې هغه په بل تعبیر سره بیا ذکر کوي. اوس د وسیلې خبره ده، نو وسیله څه ته وایي؟ په دې باندې ځان پوه کوي. دا باس چې دی دا انتهایی اهم باس دی او دا ډیر پیچیده باس دی. وسیله چې دی نو دا په لغت کې څه ته وایي، په اصطلاح کې څه ته وایي. نو صاحب د قاموس دای په شرح کې هغه لیکلي دي چې وسیله او داسې منزله په نزد د بادشاه درجې او قربت دا هغې ته ویلی شي چې یو سړی بادشاه ته ځان ورنږدې کړي د چا په واسطه باندې. علامه جوهري په صحاح سته کې هغه وایي چې وسیله ما یتقرب به الی الغیر، هغه څیز چې په هغې سره بل څیز ته نزدېکت کیږي. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې وسیله په لغت کې ما یتوصل به الی تحصیل المقصود، چې په هغې سره مقصد ته رسیدل کیږي. او تفسیر خازن وی چې وسیلتون چې دی نو دا په وزن د فعیلتون دی، او وصلنه په معنی د تقرب الیه دی. لکه شاعر وی ان الرجال لهم الیک وسیلتون، یعنی قرابتون. علامه آلوسی وی چې وسیلتون معنی یعنی وزن د فعیلتون دی په معنی د ما یتوصل به ويتقرب به الی الله من فعل الطاعات وترک المعاصی. هغه شی چې په هغې سره نزدېکت حاصلیږي الله تعالی ته، یعنی کول د نیکو کارونو او غلط کارونه هغه پرېښودل. علامه ابن کثیر د ابن عباس رضی الله عنهم، د امام مجاهد او د ابو وائل، د حسن بصری، امام قتاده، عبدالله ابن کثیر او امام سدی او ابن زید هغه نه نقل کړي دي چې وسیله په معنی د قربت سره دی، نزدېکت. او بیا وایي چې په دې معنی کې د مفسرینو اختلاف چې دی نو دا نشته دی. او ابن زید نه معنی د وسیلې هغه نقل کړي ده چې دا محبت ته وایي. امام راهب رحمت الله علیه په مفردات القرآن کې هغه وایي چې وسیله ویل کېږي التوصل الى الشیء برغبته، رسیدل یو څیز ته یعنی هغه په مینې سره. نو فرمایي چې وسیله دا په لغت کې تقرب ته وایي، مینې محبت ته وایي. او په اصطلاح د شریعت کې امام راهب رحمت الله علیه فرمایلی چې مراعات سبیله بالعلم والعبادت وتحری مکارم الشریعت، لحاظ کول د لارې د الله تعالی په علم او عبادت سره، او کوشش کول په ښه کارونو د شریعت کې. او رفاعي وی چې وسیله په شرع کې الله تعالی ته نزدېکت ته په طاعت او عبادت داغو په اتباع د رسولانو داغه سره. نو اوس دې ځای کې چې دی نو توسل دا وسیله جوړېدل یا محبت چې دی نو دا کول او الله ته د نزدېکت دپاره. لکه ګوره مثال پښتو کې به مونږ دا وو یو سړی دی او هغه چې دی نو وایي یاره زما د قاضي سره لږ تعلق جوړ شي، یا زما د ډي پي او سره تعلق جوړ شي، یا د ډي اس پي سره، یا د اس ایچ او سره، یا پلاني سره، یا پلاني سره زما د تعلق جوړ شي. نو هغه تعلق جوړېدل چې دي نو د هغې دپاره بیا دی ځان له یو کس وګوري او دی یا ځان سره خط وړي
هغه ته وایي چې زه پلاني را لېږلی یم تاسو زما دا کار وکئ نو د ځان له وسیله څه جوړه کړه هغه سړی جوړ کړو اوس په دې باندې موږ ځان پوه کړو چې اقسام د وسیلې څو دي نو په دې باندې ځان پوه کوي چې اقسام د وسیلې چې دي دا دوه دي یو اقسام شرعي دي او بل اقسام شرکیه دي نو توسل په دوه قسمه دي یو دا چې طلب د قربت د الله تعالی په ایمان او نیک عملونو سره بغیر د طلب د حاجت نه او د دعا نه وي یعنی یو کس ایمان نه لري او نیک عملونه په دې نیت باندې کوي چې د الله ته شي نږدې شي او دا وسیله مصداق ته د قول د الله تعالی لکه په درېمه سپاره کې تیر شوی دی سوره آل عمران کې الله فرمایي اے پیغمبره قل تو ورته وایا ان کنتم کچری تاسو تحبون الله الله فرمایي محبت کوي الله سره فاتبعوني يحببكم الله تاسو زما تابعداري وکي پیغمبر ته وي پیغمبر امت ته وي کچری تاسو الله سره محبت کوي الله فرمای اے پیغمبر دی خلق ته وایا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني تاسو زما تابعداري وکي يحببكم الله او محبت بو کی تاسو سره الله به تاسو سره محبت وکي او که تاسو زما تابعداري وکړه او بیا سوي ويغفر لكم ذنوبكم او الله بس تاسو ګناونه وبخي تاسو ته نو الله ته نزدېکت غواړئ زما تابعداري وکړي نو قربت او محبت د الله تعالی دا په تابعدارۍ د چا کې پروت دی د پیغمبر کې پروت دی نو اتباع د پیغمبر دا وسیله د الله ته د قربت او د محبت د پاره دا وسیله عین ایمان او عین توحید دی او سوچ نزدېکت د الله تعالی په عبادت د غیر الله سره طلب کوي نو عین شرک دی هغه څه شی دی عین شرک دی او هغه الله بل ځای بیا فرمایي په سوره زمر آیت نمبر 3 کې براشي الله فرمایي والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا الله فرمایي چې تاسو د پیغمبر تابعداري نه کوي او تاسو نور چې دینو هغه تاسو کسان نیسئ د وسیلې لپاره نو بیا فرمایي چې ګوره په دې آیات کې مقصود اول قسم وسیله ده چې هغه وسیله شرعیه ده نو فرمایي چې ګوره معنی د دې آیات سره به معلومه شي او د وسیلې دعا سره دې تعلق دانش لري مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه په مسائل السلوک کې د بیان القرآن کې هغه ذکر کړی دي الته بیا چې وګورئ لکه باطل پرس خلک چې د آیات د خپل غلط مقصد د پاره هغه استدلال کوي نو په دې باندې هغه چې هغه رد کړی دی او بیا د دې لپاره مطلب کو یو سړی داسې وي چې یا الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه نیک اعمال چې دي هغه تا ته وسیله کوم د هغې د نیک اعمالو د برکت د وجې یا د پیغمبر د نبوت د وجې یا د پیغمبر د محبوبتیا د وجې الله چې تا ته ډیر محبوبو الله د هغې د برکت د وجې د هغه د نبوت د وجې د هغه د یعنی مطلب چې دی نو د پیغمبرای د وجې الله زما دا پلانې کار دا وکي نو دا ټیک دی او کنه یو سړی وایي چې یا پلانی بابا او یا بابا ته زما دا کار وکي او الله دا بابا چې دی نو کار براله دی کوي خو الله دې مې تا ته وسیله کو نو داسې چې دی نو دا شرک دی یا د قبر په خوا کې کینې هغې ته خطاب کوي قبرونو والا ته او وایي چې پلانې حاجت پوره که زما یعنی پلانې مصیبت رانه لرې کا او نو دا ښکاره چې دی نو دا شرک دی او دا چې دی نو ښکاره هغه چې دی نو بدعت دی انو دا باباګان دا نشي کولی یا بعضې خلک ورشي او هغې قبرونو ته ودرېږي یا پلاني یا بابا ماله چې دی نو ته لور راکه یا چې دی نو ماله ته څه راکه زیه راله راکه او یا مثال چې دی نو دی لړ شي او یا مړي ته یا د قبر نه لرې یو غایب ته بې اسبابو اواز کوي پلانی بزرګه یا پیره زما مرض جوړ کی زما پلانې حاجت پوره کی او دا ټول چې دی نو دا په څه کې راځي
په شرکیاتو کې راځي او دغه توسل چې دی دا غیر شرعي دی دا توسل چې دی دا غیر شرعي دی نو دا نه دی صحیح لہذا توسل هغه ټیک دی یو سړی وایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نیک اعمالو د وجې نه الله زما دا پلانې کار وکړي نو به دا صحیح دی حدیث د عثمان بن حنیف رضی الله عنه چې ړوند سړی پیغمبر اسلام ته راغی او د هغه نه دعا وغوښته نو هغه ورته دعا وښوله چې په داسې الفاظو سره ووایه چې اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا محمد انی اتوجه بک الی ربی حدیث کې راغلی ترمذی کې روایت ته او دې ته صحیح ویلې نه نو دا شانتی چې دی نو داسې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وسیله کول الله ته نو دا صحیح دی او کله مثال یو سړی دغه شانتی هغه ودرېږي او مطلب چې دی نو هغه ووایي ماله دا پلانې کار بابا تو کې دا صحیح نه دی نو دا صحیح نه دی لہذا مونږ چې وسیله نیو الله ته نو مونږ وسیله به داسې نیو چې پای کې شرکیات او پای کې الله سره هغه شرکت پکې نه نو بیا ورپسې آیت نمبر 36 پای کې فرمای ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا یعنی کفروت نه مراد هغه خلق دي چې دغه درې صفاتونو نه خالی وي ليفتدوا به ضمیر د مفرد په تعویل د هغه د مذکور من الامرین سره دا راجع دی ما تقبل منهم او په تفسیر د دې کې هغه حدیث ته چې کوم بخاری او مسلم هغه چې کافر ته به وویل شي پرز د قیامت باندې هغه ذکر کړی دی چې قیامت کې تعالی دا ټول ځمکه تعالی موږ د سرو ډکه کو دا تعالی درکړی شي آیا ته به د عذاب نه د بچ کېدو دپاره دا په فدیه کې ورکړي نو دی به وایي چې او ربه زه به داسې کار وکړم زه به دا ټوله دنیا چې دا د سرو شي زه به یې تعالی درکړم الله به ورته وفرمایي چې ما ستا نه په دنیا کې د دې نه اسان څیز غوښتی و خو تا هغه نه و کړی اسان څیز مې غوښتی و الله به ورته وایي کافر به وایي یا الله کوم شی دې رانه غوښتی و الله به ورته وفرمایي ما تا ته ووایي چې شرک مه کوه ما تا ته ووایي شرک مه کوه نو لقمان حکیم سے خپل بچی ته وایي یا بنیا اے زما بچوړیا لقمان حکیم سے خپل بچی ته نصیحت کوي ورته وایي یا بنیا اے زما بچوړیا لا تشرک بالله اے زما بچوړیا الله سره شرک مکوا یعنی الله سره شریک م جوړوا لقمان حکیم سے خپل بچی ته خطاب کوي ان الشرک لظلم عظیم اے زما بچوړیا یعنی شرک یو ډیر لوی ظلم دی او ګناه دی داسې کار مکو الله فرمای پدی سورہ نساء کی 15 سپارہ کې الله فرمایلی دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله فرمای ان الله لا یغفر نبخم الله ویزو ان یشرک دا چې شرکو کی ما سره یو سړی یعنی شرکو کی او داسې په سورہ بقره کې تیر شوی دی سورہ انعام کې بم راځي الله فرمای ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا الله فرمای یعنی شرک نه معاف کوم نور درته ارس معاف کوم کما غلطی دی کړي راغله تماف کوم چا ترې کنزل کړي دی معاف کوم غانا بجانه دی اورېدلې دا معاف کوم خو لیکن الله فرمای چې دا داسې یو ګناه دی چې تا ما سره زما په خدای کې شریک جوړ کړه دا دې نه معاف کوم او فرعون ولګېد هغه سوی انا ربکم الاعلی الله فرمای اے فرعون تر اوسه مې تا ته غږ نه کو کله تا د خدای دا وکړه تا ما سره ځان شریک کو اے فرعون استا یعنی د ستا د بدبختی وخت راغی ستا د هلاکېدو وخت راغی ستا د پناه کېدو وخت راغی اے فرعون ستا معاف کېدل نور نشته فرعون چې کله
هلاکیږي په دریای نیل کې 12 لارې جوړیږي. فرعون خپل لښکر ته وایي وګورئ زما قومه، ای زما لښکره، زه څنګه رب یما، څومره لارې مې تاسو ته جوړې کړې. الله فرمای اے فرعون په دې باندې نه خلاصیږي. کله چې په غر کېدو شو، کله دریای نیل ته لاړو، کله دریای نیل په منځ ته ورسېدو، موسی علیه السلام او دغه قوم د دریای نیل نه ووتل. فرعون منځ ته راغی. کله چې منځ ته راغی نو الله فرمای، یعنی الله اوبو ته حکم کوي اے اوبو تاسو جاری شئ. الله فرشتو ته حکم کوي، یعنی دی فرعون لپه خوله کې چې کم ده نو خټه ورکوي، د لپه خوله کې خټه وله ورکوي. چې کله خوله کې خټه ورکوي دله فرعون आवाज کوي آمنت برب العالمین، یعنی ما ایمان نوړل پر رب العالمین باندې، رب موسی و هارون، چې رب د موسی او د هارون علیه السلام دی. الله فرمای ستا توبه نه قبلیږي اے فرعون، ولې تا دا دعوه کړې ده، تا ویلي دي انا ربکم الاعلی. الله موسی علیه السلام ته وایي اے موسی لاړ شه فرعون ته. الله فرمای یعنی اے موسی لاړ شه، اذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى. الله ورته وی یعنی هغه سرکشي کړی دا اے موسی لاړ شه د توایا، فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. دا دعوه وکړه زه د ټولو نه لوی خدای یما. هغه فرعونیان، هغه د قوم، هغه سرکشه کافران هغې ته وایي فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك الله فرمای لغبرة لمن يخشى. مخکې بیا 12 کې د بیا پوره ذکر راځي. د ډېرې چغې والې دوی رب آمنت برب العالمین، ما ایمان نوړې په رب العالمین باندې. آمنت برب العالمین، رب موسی و هارون، چې رب د موسی علیه السلام او رب د هارون علیه السلام دی. الله فرمای اے فرعون خلاصې دې نشته، استاد هلاکت وخت راغی. نو سوی شرک مکوا، الله سره شریک مه جوړو. ځکه لقمان حکیم سے خپل بچی ته ووی یا بنیا اے زما بچوړیا. پلار چې زوی ته آواز کوي یا لور ته آواز کوي ورته وی اے زما بچیه دلته راشه، اے زما قربان دلته راشه، اے په ما ګرانې لورې دلته راشه، اے زما ګرانه زویه. الله وی لقمان حکیم سے خپل بچی ته وی یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. یعنی شرک یو ډیر لوی ګناه دی، ډیر لوی ظلم دی. الله فرمای حدیث قدسی دی آدم علیہ السلام ته وی، آدم علیہ السلام ته وی ته دې اولاد ته وایا جناب محمد رسول الله. بخاری کی روایت راوړل. الله فرمای حدیث قدسی دی په خپل الله وی اے د آدم اولاد تاسو ولې ما ته کنزل کوئ، ما ته کنزل مکوئ. صحابه کرامو تپوسو کو یا رسول الله الله ته کنزل سدي؟ جناب محمد رسول الله او فرمایل الله ته کنزل دادی الله سره شریک جوړولو، الله سره شریک جوړول دا الله ته کنزل دي. الله فرمای ولهم دی د پارا عذاب عظیم، یعنی عذاب ډیر لوی دی. یریدون ان یخرجوا من النار. ورپسې آیت نمبر 37 کې الله فرمای مخکې او فرمایل په دې سره نه بچ کیږي، اوس په اضافه کوي چې په تختېدو سره نشي بچ کېدی. یریدون علامه سمعانی رحمت الله علیه فرمایي چې اراده په معنی د تمنا کولو سره ده. سوره حج کې برازي د سوره حج آیت نمبر 22 او دا آیات په باره د کافرانو کې دی.
په دلیل د اول آیات سره. نو فرمای یریدون ان یخرجوا دی کدا غواړي چې مونږ به وځو به تختو من النار د اورنا. الله فرمای ورته ووایا وما هم بخارجین او حال دا دی چې نه وتونکي تاسو د دې اورنا. دا جهنمیان به آواز کوي او د هغه جهنم چې کومه مشره فرشته د هغې ته به وایي یا مالک لیقض علینا ربک. اے مالکی د هغې نوم مالک دی. یا مالک لیقض علینا ربک. اے مالک لاړه شه الله ته ووایه زمونږ په باره کې څه فیصله وکړي. الله فرمایي ولهم عذاب مقیم. تاسو د پاره دا عذاب دایمي دی. دا ستاسو د پاره همیشه دی یعنی زوال. دا تبدیلی په دې کې کمی نه راځي. البته په دې عذاب کې به ترقي راځي. او بیا کې وایي چې دا دفع د یو وهم ده. هغه دا که وویل شي چې فدیه به ځکه نه قبلیږي چې د مال د دنیا د الله تعالی په نسبت باندې د دې هېڅ احترام نشته دی. د الله په مخ کې دا مال هېڅ شی هم نه دی. بیا ورپسې آیات کې فرمایي والسارق والسارقه. غل سړی او غله ښځه چې دا ښځې بالکل غلا نه کوي. بالکل غلا نه کوي. کله چې لینک روډ ته ورشي د دوکانونو ته نو پترخ کې شی وړي. څه کوي؟ پترخ کې وړي. مونږ مدرسې سره کیمرې لګولې دي. پوهېږي؟ مدرسې سره کیمرې لګولې دي. نو د جینکو مدرسه چې کومه ده نو هغې ته پرده لګېدلې وه. ډېره ښکلې پرده چا راوړې وه. یو زنانه وایي دا دې ته ولګوئ. الله دې قدر وکړي، الله دې عزت وکړي. په دین باندې مین خلک هم شته. نو اوس هغه پرده ما ولګوله. ما په بلډینګ ویر باندې ولګوله چې همدا تار د دې شلیږي نه. یو څو ورځې تېرېدې زه په لاره داسې راتلم شاته لاره باندې ومې کتل نو پرده نشته. حیران شوم چې لاړم کیمرې مې راواړولې ریکارډینګ مې راواړو ومې کتل. اوس یو زنانه راغلې ده چې یو 5-6 جقې ورکړل او پرده یې وشلوله روغ غوندې په چیل کې چې دی نو هغه واچوله ولاړه. هغه زنانه ما هم پېژنده بیا ولې بله ورځ ما له مخې له رالم اکه چیل هغه شان ګرځېدل اس یو مشره ښځه وه. نو ما یې دا اوس وګوره لکه تا. نو بهرحال الله دې معافي وکړي. نو څوک جوماتونو کې نلکي نه پرېږدي او دا نو دا خو دا دوکانونو نه خوړل غټه خبره ده. نو ښځې هم غلا کوي او سړي هم غلا کوي. ځکه الله ووي والسارق والسارقه. غل سړی او غله ښځه. غل سړی او غله ښځه. د الله د کور نه غلا کې. ای د الله د کور ظالمه. ای د الله د کور غلا. ای د الله غلا. تا خو د الله نه غلا وکړه. موږ نه خو یې نه کړې. نو څه وشو؟ د هغې نه لویه پرده چا راکړه. دا لویه پرده یې راکړه. بله ورځ یو زنانه لویه پرده وه. نو ما وی دا به خیر دی بل څه کې ولګو. د هغې زما زړه هم نه کې دا پردې مې دومره ښایسته پرده وم که دا زه ولګوم نو کیدی شي چې دا موسي. نو ما یې دې له زه بله پرده راړم. نو ما یې دا به جینکو ته بره ولګو. نو داسې نو الله فرمایي والسارقو. احادیثو دا اگر چې عام او مطلق دی لیکن احادیث صحیحو په وجه سره مال نصاب د دې دپاره مقرر دی. هغه قیمت چې هغه د ډال دی. د ډال چې څومره قیمتي نو د هغه قیمت په بدل کې به د دې نه لاس پتې نه کټ کېږي. الله فرمایي فقطعوا یعنې کټ کوي دی نه ایدیهما ښې لاسونه جزاء د پاره د جزا ورکولو. او طریقې سره خبرې که یو سړی نه د لاس کټ که اسلامي قانون داسې دی. یو سړی نه د لاس کټ که زما د په خدای قسمي که په پاکستان کې څوک غلا وکړي تا ته پته ده مړون سره به تېنه لاس کټ کې او داسې به وایي کټ کې چې لرکې به یې تېنه لاس پتې مکمل لرکې. نو چې مړون سره یې وایي کټ کې نو غوړي به یې ورته خسره کړي نو پای کې به د لاس دا کم دا مړون چې پاتې شي د لاس جسم سره نور دا به له په غوړو کې ورکته کړي دا اوس وځي دا راغونډ شي. نو چاله چې داسې سزا ورکړي او خدای والی چې غلا کوي یو سړي له داسې سزا ورکړه په ایمان که څوک غلا وکړي غلا ته به ګوریم نه سرو ته به ګوریم نه. دا په بونیر کې څه شروع دي؟ قسم په خدای که څوک د الله نه هېرېږي څوک هم نه هېرېږي. بونیر کې خلک مړه شو خلک د ګټو لاندې پراته دی او خلک چې دی نو هغه هلته کې غریبانان د چا پکې پلاران روکتي د چا پکې میندې روکي دي. مشران وی یو چې دی نو د لوږې مري او بلې سر ته پراټې پخوي. خانه هغوی چې دی نو هلته مړه پراته دي او دا نور دلته څه کوي خبرې
دی چې دنو الته دغه کوي دا چې دلته نه څوک امدادونه اوړي نو هغه امدادونه چلی وایي چې وایي مونږ هم غریبانان یو مونږ هم راغلي یو الله دې معافي وکړي قسم دې مسلمان کې یره نشته ځکه الله عذابونه راولي دا څوک نه وایي چې یره دا ما ظلم وکړو نو فرمایي فقطعوا کټ کوي نه ایدیهما خلاسنا په پرده کې د ښځې نه اوس لاس نه کټ کېږي ها جزاء بما کسبا د پاره د جزا ورکولو هغه چې عمل کړی وي نکالا من الله یعنی دا د پاره د عقوبت تر طرف د الله نه چې نور د دې نه څوکي نقالا چې عبرت دی والی او بیا څه فرمایي والله الله تعالی عزیز حکیم یعنی الله تعالی زورور او حکمت والا دی علامه اسماعیل روایت ته هغه وای ما په غلطه سره دی آیات په اخره کې وی چې غفور الرحیم و یو باندې چې راغی زما په خوا کې ما نه تاسو کو چې دا تا د چا دیندا د چا کلام دی ما ورته وی دا د الله تعالی کلام دی نو هغه باندې چې ما ته وی چې داسې کلام د الله نشي کېدی یعنی په خپل غلطه باندې وی پوه شوم د الله کلام داسې نشي کېدی چې مخکې سخت حکم بیان کې ورپسې غفور رحیم وی لکه بعض خلک ګنام کوي او الله غفور رحیم دی دا زیاتې دی داسې نه دی پکار والله الله تعالی یعنی عزیز زور ور دی حکیم او حکمت والا دی فمن تابا چا چې توبه وباسله من بعد ظلمه پس د دې ظلم نه یعنی د دې غلا کولو نه واصلح او اصلاح وکړه فان الله بشک الله تعالی یتوب توبه قبل علیه دد او ان الله غفور الرحیم الله تعالی توبه قبل انکے رحم کو انکے دے ترجمه ته وګوري الله فرمای من اجل ذالک ددی وجنا كتبنا على بني اسرائيل پرس کړو مونږه په بني اسرائيل باندې انه من قتل نفسا بغیر نفس یعنی چې شاندار چا چې قتل کيو نفس بغیر نفس بغیر د بدلی د نفس بلنا او فساد فی الارض یا بغیر د فساد نه پزمکه کې فکانما گویا که قتل الناس وجلد د خلق جميعا طول دا څومره مړي شروع دي الله نه ویریږي بس کوي ومن احیاها او چا چې بچ کو یعنی ژوند یو نفس فکانما قتل الناس گویا که ژوندي اوسیدل یا اوساتل د خلق جميعا طول ولقد جاءتهم او یقینا راغلیو دیتا رسولنا پیغمبران زمونگا بالبینات پخکار دلیلونو سرا ثم ان کثیرا منهم پس بیشک یعنی دیر د دینا بعد ذالکا پس د دینا فی الارض پس مکا کی لمسرفونا یعنی خامخا دهد نتیریدن کیو انما جزاء الذين او بیشک سزا دا کسانو یخاربون الله چی جنگ کی دا اللہ ورسوله د پیغمبر دا غسرا ويسعون في الارض او کوشش کی پزمکه کی فسادن د فساد ای یقتلوا دا چی قتل کلیشی او یصلبوا یا پسوله کلیشی او تقطع ایدیهم یا پریکلیشی یعنی لا سند دی وارجلهم او خپید دی من خلاف عدل بدل او ينفع یا دی اشلل شي من الارض دزمکن یعنی پړمبای غلا چوکی خلاص او غسخ په وته کټ کې کبیام نه صبرېږي غلاګانې کوي نو غسلاس او خیخ په وته بیا کټ کې ذالک الله فرمای دا سزا لهم دوی د پاره خزون رسوایی دا فی الدنیا په دنیا کې ولهم دوی د پاره فی الاخرته په آخرت کې عذاب دی عظیم ډیر لوی الا الذين تابوا مگر آکسان چې توبه وباسي من قبل مخکد دینا ان تقدروا دا چې یعنی وسی برشي علیهم پدی باندې فعلموا پوشي ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی یا ایها الذين آمنوا اے کسان چې ایمان مروړل اتقوا الله او یریږئ د الله نه وابتغوا الیه الوسیله او اولټوي هغه ته نزدېکت وجاهدوا جهاد کوي فی سبیله پلار د الله کې لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ ان الذين كفروا بشکا کسان کفروا چې کفر کړي لو ان لهم کچری شدید پارا
ما فی الارض آچ پزمک کری جمیعا ټول ومثله او دمرا ماهو داغی سر نور لیفتدو دی لپاره چې خپل پیدیه ورکی به پدې سره من عذاب یوم القیامه د عذاب دروازې د قیامتنا ما تقبل منهم نقبل ونکړې شي د دینا ولهم عذاب دی د پاره عذاب د علیم درناک یریدون ان یخرجوا غواړي دی چې روزي من النار د اورنا وما هم نبوزي دی بخارجین وتن کی منها د دینا ولهم دی د پار عذاب مقیم یعنی عذاب ہمیشہ پات کی دن کے دے والسارق آغا سڑے چی غلائے اکڑا والسارقت آغا خز چی غلائے اکڑا فقطعون پریکڑے ایدیہما لا سند دوارو جزاء بما کسبا دا سزا دا پا وجد عمل کسبا چی کڑے دوارو نکالا من اللہ دا عبرتناک سزا دا طرف دا اللہنا واللہ اللہ تعالی عزیز حکیم اللہ دیر زورور و حکمت والدے فمن تاب من بعد ظلمی سوک چی توبہ و باسی من بعد ظلمی فزد ظلم خپلنا واصلح او عمل خوکی فإن اللہ بیشک اللہ تعالی یتوب توبہ قبل دا ان اللہ بیشک اللہ تعالی غفور الرحیم اللہ بخون کے مہربان دے صدق اللہ العظیم آمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا اللہ زمونږ د ټول ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله زمونږ د ټول په ګناهونو باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر علیہ السلام چې کوم د خیر دعاګانې کړي دي الله مونږ ته خیر راکړي الله سوره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کړي څومره مسلمانانو وفات شوي د ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي الله داسې بیماری چې لا علاج بیماری دي الله دا علاجونه نشته الله ستا په خزانو کې شته الله دا علاجونه پیدا کړي او ماشاءالله نن زما طبیعت ډیر زیات خره څومره زمونږ ما سره ملګرو رابطې وکړي او دعاګانې کړي دي زمونږ په کورونو کې داسې میندې خویندې مشرانې بوډایګانې زنانه ډیر زیات مخلوق الحمدلله دا ستاسو دعاګانې دي چې الله جل شانه مونږ ته صحت راکړو نو مونږ بیا مزید چې مونږ د پاره دعاګانې تاسو کوئ مونږ به تاسو د پاره کوو الله جل شانه دې ستاسو دعاګانې زمونږ په باره کې قبول کړي زمونږ دعاګانې دې الله ستاسو په باره کې الله قبول کړي نو ډیرو کسانو هغه چې د نو دعاګانې وکړي او راته وي الله دې تاسو د ټولو قدر وکړي الله دې تاسو نه خوشاله شي الله دې مونږ تاسو ټولو ته خپل رضا نصیب کړي ما سره خو هیڅ نشته چې زه په هغه الفاظو باندې ستاسو شکریا ادا کړم خو الله دې مونږ تاسو ټولو له جنت الفردوس کې اعلی مقامونه راکړي الله دې زمونږ او تاسو د ټولو حوایج برابر کړي الله دې زمونږ او تاسو د ټولو مشکلات حل کړي پریشانۍ دې ختم کړي زه انتهایی مشکور یم تاسو دعاګانو ډیر قدردان یم تاسو دعا ډیر قدر کوم چې تاسو زمونږ ته دعاګانې کړې دي الله دې تاسو دا دعاګانې زمونږ په باره کې چې دینو قبول منظور وګرځي الله دې زمونږ او تاسو د ټولو چې څه قسم مشکلات دي پریشانۍ دي الله دې ټولې ختمې کړي الله چې سوره دشمنۍ طرف ګنۍ دي الله دا ټولې ختمې کړي الله مونږ ټولو ته دنیا آخرت خیرونه راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک